السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید ساتو چې ټول ملګري به روغ جوړي. نن د عاشق ننګیال دی په ځای کې یو ښکلی کورنی ماحول را جوړ دی او د کلي ماحول دی، ډېره مزه کوي. زموږ په خپله دا ماحولونه ډېر زیات یادېږي ځکه چې دلته به موږ ته مشرانو ښکلې ښکلې قصې کولې. بس د هغه مشرانو کار موږ ته پاتې شوی، موږ داسې په ناشنا رنګ باندې راټینګ کړی دی او بس موږ هغه کیسو له بیل رنګ ورکړی دی ځکه چې اوس هغه مشران هم نشته دی او زموږ سره هغه شان قصې هم نشته دی ځکه چې موږ نن سبا ټوله لکان چې کوم دي ماشاءالله په موبلیلو کې ننوتي دي، خیال دی ورته. نو د موبلیلو ډېر زیات کار خراب کړی او موږ سره ډېر زیات هنرمند ملګري ناست دي چې هغوی سره بیل بیل پند دی، د چا اواز دی، د چا مزغه دی، د چا جبر دی، د چا تالو دی، د چا څه دی او د چا څه دي. خو په هغې کې به موږ تاسو سره نن چې کوم دی دوه درې ملګري مخامخ کوو او دا ملګري به هم ترې خوند واخلي. خاص کر د ننګیال چې څونه کلیوال ملګري دي دوی ډېره زیاته شکریا ادا کوو. ننګیال وی چې دوی ډېر زیات فرمایش کړی چې یاره جانان دې هم راشي او فرخاد دې هم راشي او سره دا نور ملګري هم راغونډ شي. نو ډېره مزه کوي د علاقې داسې مینه محبت زموږ د پښتنو یو رواج دی او الله دې دغسې په مینې ډک ساتي. نو راځو بس خپل فیلډ ته رادنګ وته بیخي اورې د چت د سر نه. نو زه فرخاد له راتاویږم چې فرخاد د ملګرو سره دوه درې ټوکه ټقالې لطیفې او د هلکان وخاندې ځکه چې روژه ماته کړې ده لکه د ډرم ډک پراتې دي، خیال دی. نو موږ وایو چې لږ غوندې د هر شه ځای ځای ته ورسي. فرخاده د ملګرو سره یو څو لطیفې هم شاملې کړه او بیا ورسره یو دوه درې اوازونه هم شامل کړه. بیا ورپسې زه راځم بل ډېر سپی مې هم راپرانیستی. ډېره زیاته مننه امیر صاحب ستا او بیا د ننګیال صاحب چې هغوی په روژه کې دومره زیات تکلیف وکړو او موږ له بلنه راکړه او دلته یې راوغوښتو. بیا په روژه ماتې کې هغوی ډېر زیات تکلیف وکړو. نو ډېره زیاته مننه او ډېر زیات مشکور یو موږ د هغوی. خو د ننګیال صاحب فرمایش دی چې یاره زموږ دا کلیوال دي او دا ملګري دي دوی ته څه ووایه. نو ننګیال صاحب زه خو یم لول به ورته هغه شی ووایو چې دا کوم ته ډېر زیات فرمایش کې او هغه ډېر زیات وایرل ویډیو وه او خلکو په ایکشن هم اخیستی خو بهر کې خلک یې ډېر زیات خوښوي. نو درته به ووایو یو ډایلاګ دی اکثر په دې بر علاقو باندې د زنانه د خپلو ماشومانو ته وایي یاره د تاسو دا چیلی میلی وشړی خو خیال ورته کوی چېرته په پردو جوارو غنمو ورنشي. نو هغه ماشومان چې کله چیلی وشړي نو بیا ورته خیال نه وي هغه چیلی په پردو جوارو ورغلي نو مور ورته د کور نه اواز کوي نو هغه ته په دې انداز کوي وایي او مری مې هم ټیک نه ده ننګیال صاحب ستا خو به ټول فرمایشونه برابر نه شي خو بهر ډایلاګ دی د پښتو او چې دلربا ته د سپی سره بلکل سپی ښکارې سپی لالا ستاسو خورم بل څوک نه یم ستاسو خورم بس دلربا چې د نن نه بعد ما ته رورونه وه او کومه جینۍ چې د خپل خانتان نه بغاوت وکړي که نه هغه د مرګ قابله شي د مرګ نو مې وجنې که نه لالا مې وجنې که نه زه د به پرېښې یم مې وجنې که نه وجنې که نه. او بل یو ډایلاګ دی د نادیه ګل نو هغه یو ډرامه د جدا رانه جانان دی په هغې کې جهانګیر خان مړ شو د هغې په غېږ کې سر پروت وي نو هغه ورته بیا جاړي او جاړه ورته کوي نو ورته په دې انداز باندې کوي وایي ښایسته ښایسته سترګې وغړوه ښایسته ښایسته باقي ورسه امیر مشغول شي. امیر ته ورسره څه ووایه پهلا چې کوم دی د بابوجي هغه اواز دی یو ویډیو تاسو به کتلې د بابوجي نه پکې خر ورک شوی نو دی بیا هغه د خر معلومات کوي نو دی وایي چې هلکه بابوجي ودرېږه چې دې پیټي سیل خواله ورشمه چې دې خر ته مې رنګ وکړم موبایل مې وله غاړې ته اچېلی دی ودرېږه بابوجي روپۍ ورته ور واچوه چې روپۍ ور واچوې نو بیا هغه نمبر میلاوی چې 02 0 0 څلور 3 0 1 2 هلو ماما ته خرې سبا به د خپل پلار ته مو وایې چې ته او خدا خو بل څوک دی بند که بیا چې کله بل نمبر میلاو کوي چې هغه ته دغه کې مردخانې ته میلاو شي دی وایي هلو ماما ته خر خبرې کوې او ته وایي نه تا خو مردخانه ته څه مړې نه هله بند که بابوجي دا څه په غولو واوړی دی. ښه بیا بل چې کوم دی نو
خرش پرش دی جرلنډو دی او ورسره چره ده نو هغه څه داسې دی وایي د خرش پرش نه تورابان دی او ښځه بوځي که نه نو دی ورته وایي او خو جرلنډو راشه تورابان دی او رانه ښځه بوتله ګاډی را روان کا خرش پرش درغلم په کم ګیر کې ورواچوم په 12 کې او که په 11 او خو په دې 14 کې ورواچوه خو ښځه یې رانه بوتله دی چې بیا لاړ شي هلته نو په هغه پوله وړو نو لاندې هغه اور هغه لاوې واله سینې نو دا جرلنډو ورته وایي چې یاره خرش پرش زه خو ته سره په دې پول نه اوړم لاندې خو دې کې اور دی چې ته مړ نه شم او خو جرلنډو ما پسې راځه او داسې وایه کچا پاپړ پکا پاپړ کچا پاپړ پکا تا پکې لا بله دا پکې لا کچا پاپړ پکا پاپړ کچا پاپ او خو مړه یار تاله چل نه درځي که نه یار داسې راځه ها بیا بل بله ته چا آواز وکړم جلات خان پیژنې که نه جلات خان وایي چې هغه هلک موټرسایکل ته خیجولی نو دی په موټرسایکل باندې کینولی یاری نو دی ورته وایي چې هلکه ریپیارو را یار ما ته کوس کا ما خو له واده م نه دی کړی بیا واده مې دا د سکوټر باندې مې مړ نه کې او ته خو داسې اسکلیټر یې ورکې یاره کار راته ونه ګورې ګورې او دا کلی هغه مالک ته ووایه یاره چې دا واده راته وکړي ګوره دا مې ډېر غټ ارمان دی یاره ښه بیا بل ښه د بوډا بوډۍ هغه اواز کې به ورته هغه کال ټلیفون باندې چې کومې خبرې کوه به ورته وکړم هغه داسې د بار ملک نه یو کس کور ته کال وکړي نو بیا مور پلار سره خبرې کوي او ښځې سره نو هسې داسې طریقې سره کوي چې السلام علیکم دادا وعلیکم سلام صد کوزه ګورې د دې ملیشیا سره چې ملیشیا شوی که نه اوس ته دې پونم نه کې مړه دادا د خولي خاطر وګڼولې تاسو به پخوا ټلیفونونه کولو کښېنه لکه اوس ما ته چل مه ښایه مونږ به ټلویزیون ساتلی او مونږ به چې کوم دی ټلیفون پسې ډېر لرې لرې تلو اوس خو تاسو ته په جیب کې پروت یي که نه ښه دادا نو وایه نور حالات واقعیت څنګه دي خلک ولس خام خلک ښه دي او بس ښه دی لکه او دا مور دې م درته داسې برغ برغ ګوري وا د خبرې ورته وکړه ورکولی دادا هلو السلام علیکم زویا وعلیکم سلام وروسته خو بیا ډېر پنچر دی بچه څه وکړو زړه مې وچاودوه داسې کار وشو پرون قیسه قیسه مورې اورې ما ده بده ته به اوس بیا زما نه دا کاڼې همدقسې وې ښه قیسې دې ګولې وایه بچه پرون داسې کار وشو د بېنظیره پیسو لتلمه اوس بیا جو بوقره د پلار خو دې راته قارېږې که نه بچی خو چې بوقره مې په سر کړه جو په هغې کې مې نظر چته لګېده چې لاړمه جو په دې لار کې که دې خیال کړی جو هلته کې هغه کډر دی وایي زوی خو چې هغې ته ور ورسېدم او دا خپه مې پکې ورغله ایسته را پرېوتمه کډر ته سره د بوقرې تللی ومه وایي مورې نو تا خو د کلي هغه خلک تباه کړی و د هغوی سپېږمو سره به موسې کول بچه بس بیا همدقسې پسې لاړم چې دا سیز وګورې چې پیسې پکې شته دی او که نه بس چې لاړم چې اوس بیا هغه شګڼه یم تش وختو تاسې ارماني راغلم ما دا چنی به مې پې واده کړی و ښځه نور وایه که نه هغه نور مخلوق څنګه دی ویله بچه خبرې ورسره وکړه سر ته مې ولاړه ده نیغه ورکوله هله السلام علیکم نو وعلیکم سلام سړیتوب خو تاږې نشته رځي چې ته سیټ دی لاړه شي د مشرانو نو بیا ګپ ولګو خبرې وکړو سیټ دی لاړه شه اوس سیټ ته راغلم اوس وایه اوس به درته زه چې وایم اوس خو چې په خپله تا نه شرمېږم ښه هغه داسې کار شی و چې دنیا کې قسمه قسم مخلوق دی خو زمونږ چې کوم دا تړ جنریشن د مونږ ورته اجراګان وایو او بس الله د هغوی ژوند ښایسته کړی مونږ پې سخت خفه کېږو هم او هر چاله پې خفګان په کار دی نو هغوی سره مې لږ ګپ شپ جوړ شو نو هغوی وایي چې ته زمونږ ځای ته لږ راشه نو ما خدای ته زه یارېدم ما څه به دوی ځای کې څه کوم خو بیا هم بس مونږ یاره خفه کېږي انسانان دي زه یې لاړم د هغوی ځای ته نو چې هلته زه څنګه ورننوتم نو ما وې زه د دوی سره دوی په انداز کې میلاو شو نو مې لږ ګپ هم ورسره ولګي او مې خوشحاله به هم شي
زه څنګه ورننه وم ما ورته بھائی اسلام علیکم تاسو غوښتل یم جوړه عالم دله هغه زه هغوی سره مې ګپ لګم نو ګپ مې ورسره لږ پرې شو نو ما ته تا خو داسې ګیر او برید خرولې وې لږ میک اپ دله کوم ما یاره چې تاسو ته په دې خوشحالي میلاویږي چې زه میک اپ راله وکړئ دا چې راله میک اپ وکړو نو بس دغه ټایم کې چې پولیس والا راله چې پولیس والا راله زه م ویرېدم زه بس پرتوګ د هټل نارس تنې ته وختو اورې نو عزت به دې په عزت پاتې شي هغه ما سه دوه ملګري نور هم تللو نو پولیس والا و شابه د هلکان راپاسئ نو موږ راپاسې زه خو خپل نه اسکیله کوم خو هلته چې شکل ته به چا کته نو زما نه خو یې تینګړې والا جوړ کړه زه راپاسېدم نو دا هلکان ما ته اشاره کوي چې تاله خو مخ کریم کړی دی تاسو ته خو پته نه لګي کښېنه ما سوچو که مې لکه او که نه دې ټایم کې به د هنر نه کار اخلو هغه پولیس والا ته مې بلې خانه څه چل دی څه غواړې وایي تا ته نه یم د هلکانو ته یم راپاسې بیا یو اواز بل نیم کومه لکه چې مری مو باقي کینی که نه په هغې کې یو اواز دی د اکشی کمار د ملګرو ته مخکې کړی مو خو بیا هم زه اکشی وایي چې جب بچے نہیں سوتا ہے تو ماں بولتے بچے سو جا ورنہ گبر آ جائے گا او بل شاهرخ خان هغه په دې ټایم کې ونه شي مړه زور غواړي د سینې خو زه ټرای پې کوم دا به اخري اواز کوم او په پښتو کې وکړو دا صحیح ده چې د هلکان هم پوه شي شاهرخ خان اواز په پښتو کې کوي چې هسې یاره په دې روژه ماتې کې د سړي نور څه تادي نه وي خو چې دا نسوار در سره نه وي که نه لکه د لیونو به په دې کلي کې داسې منډې وی خو دا کار ښه دی زه د شیرګڼ نه ځان له پوره 2-3 ګټې نسوار راوړم دا جلم ته کله ناکله ورکړم راته وایي ته ډېر ناکاره یا ځان سره نسوار په دلو ساتې نو ټکر وایي چې زړه مې د شګو سور تنور دی نو او د بېلتان باران ورونه وینه او اخر به پړ مخې راپرېوځمه یا د جانان غمه زه دې روغ لیونه کړم او کابل ته مه وایه چې وران شي او د خاورو لاندې دې پراته ښایسته مخونه او چې اول مرګ وی او بیا ژوندون وی که نه او چې رامعلوم وی د پردو خپلو نیتونه او کډې به چرته ګرځوینه د باران شپه دی په بیابان شپه ده د مسافرو ښه د ګلزار علم صاحب اواز دی چې او د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمن یاره دا به ته کټ کې ښه صحیح نه راځي او که نه چې کوم صحیح نه راځي هغه ته بیا کټ کوه صحیح ده د رحیم شاه آواز دی وایي راشه پوی په یارانه مې کا مینه کې پاک لو دیوانه مې کا او خندا دنیا په بله واړوه سترګې زما سترګو ته راواړوه سترګې زما سترګو ته راواړوه ښه او د عظیم آواز دی دیر والا هو اسکول ته لاړلې لاړه هو په هلکانو یې زړه ولګوونه هو اسکوله څومره بختورې چې څه ښایسته دي هغه تا ګیر کړي دي نه ای وړې ماجرې لاس مه وهه ور بل باندې لاړه نه شي مړه شي لا جنګ دی په کابل باندې او د بل د چا آواز و زرسانګ هغې باندې به هم ټرای وکړو وای خلک پتېږو باندې ولې سره نه ده که نه راشه ماما زوی دې لیونی ده
مولا نصرالدین د وخت ډېره زر جواب سړی پاتې شوی او بیخي لکه داسې زر جواب او چې هغه چا نه و ملامته کړی یو ورځ وایي په ډاکټرسن کې ناست و غټ پټکی والی نو چا ولی یو خط ورکړو مولي صاحب دا خط خو راته ووایه چې څه لیکلي هغه چې خط پړاو کړو د پارسی خط و بس ذهن یې پې کار وکړو هغه ذهن یې کار ونه کړو ورې کو یاره په دې خو نه پوهېږم نو هسې دا دومره غټ پټکی والی بس هغه پټکی راواغېستو د هغه په سر کې خو پټکی ته و شا به ته یې ووایه څه لیکلي دي یو ورځ یې وایي چاله روټۍ کړې وه بتکې یې وله لار کړې وه نو چې په لاره تلو وږی شوی یو پتون یې د پخپله خوړلی چې کله یې هغه له هغه ډونګه وړی هغه ته سر لرې کړی چې پیسونه یې شمارلي بس ده ته ویل که دی که خو یو خپه کمه ده دی ورته یاره جي دا یوې خپې والې دی دویمه خپه نه وایي عجیبه خبره ده څنګه یوې خپې والې دی وایي راځه چې وښیم درته بس ډارې کې د جبې غاړې له بوتلې چې د جبې غاړې له تلي بس هلته ټول ډینګان په یوه خپه ولاړ دي دا یوه خپې بره به د ترخ کې ورکړې وایي دا وګوره ټول یو خپه ده بس هغه پسې چوکې ته لاس کړي چې څنګه یې به ګزار کړی بس ډینګانو په دواړو خپو منډې کړي بس دی ورته وایي په سترګو ړوند شي دا وګوره دی خو ټولو دوه خپې دي هغه وایي چې داسې ډانګې تاله ما راوبغو ته به څلورې روان یو ورځ یو باچا وایي هغه وایي چېرې دا خو ځان ته ډېر څه وایي خو زه بیا ګیرو مدل بس وایي باچا وله روټۍ وکړه چې روټۍ وله وکړه مولا دننه اوس روټۍ ته ناست دی او باچا راوتی بس یاره د دې مولا د اس نه لکۍ کټ کړې ده چې لکۍ یې ته کټ کړې ده بس چې مولا څنګه راوتی بار او د خپل اس لکۍ ته یې کتلي نو پته ورته لګېدلې چې باچا خو څه لوبه جوړه کړې بس ورغلې د باچا د مولا د اس نه رشا شونډه کټ کړې چې مولا د خپل اس شونډه لیدلې ورته پته لګېدلې بس ورغلې د باچا د اس نه لکۍ کټ کړې ده نو د باچا اوس دا مطلب دی چې مونږ کله روزو دا قافله روانه شي که نه نو زه به د مولا پسې اواز وکړم چې هلکه مولا ستا د اس خو خان دي نو بس ټول نوکران او چې څومره کسان دي که نه ټول به په باچا پسې د خندا نشنه شي د مولا پسې مولا سره به جواب نه نو بس دغلته به دی په خپله ګیر شي خو اوس خپل اس ته خو خیال نشته چې مولا د ده د اس نه لکۍ کټ کړي اجي دوی څنګه راوتي یاره بس مولا اوس خپل اس ته ختلی او باچا خپل اس ته چې لږ مزل یې کړی بس مولا باچا دی مولا ته ویل که مولا وایي ستا د اس خو خان دي بس دی ورته وایي دا ستا نه وه که نه بس خلک ټول به باچا پسې د خندا نشنې شوي یو ورځ د دغه باچا سره کار وتلی د باچا د خواله چې څنګه یې دروازه ټکولې بس باچا خپل نوکر ته ویلي وایي ورشه بهر وځه خو چې هر څوک نو ورته وایه چې باچا کور نشته چې نوکر څنګه دا دروازه کولاو کړې ده او د مولا دننه کتلي دي نو باچا په کړکۍ کې ولاړ دی ده ته ښکاري د بار نه که نه چې دننه په کمره کې په کړکۍ کې دی او بار ما ته ګوري بس دا نوکر یې ورته وایي یاره باچا صاحب خو کور نشته بس دی ورته وایي ښځه چې کله هم باچا راغی نو ورته ووایه چې مولي صاحب وایي چې ته چېرته ځې نو دا سر دی ځان سوړه چې مونږ ته کړکۍ کې نیغ نیغ نه ګوري د دننه او یو ورځ یې داسې شی کړو چې ساري مونځ به یې څنګه وکړو نو بیا به یې سوال کوو وایي الله ماله پوره 1000 اشرفۍ راکړي او که یو اشرفۍ پکې کم ونه نه قبلوم بس خوا ته یو یهودي ګاونډي و هغه به د دا سوال ډیلی اورېدو بس هغه وایي راشه هلکه ټرای پې وکړه یوه پکې کمه ورولې چې راخلي که نه یې راخلي بس په شاپر کې ورته پیسې بندي کړي خو 1 روپۍ پکې کمه ده چې څنګه به د بارې نه رایشتې ده چې پیسې شمارلي یوه پکې کمه ده بس دی وایي مړه دا هم ډېر شی دی دا یوه دې پکې نه وي که نه او بس هغه ډېر غوسه شوی دی چې لکه دا خو دا عجیبه کار وکړو ولې وایي چې نه اخلم اوس یې سنبال کړې بس ورغلې دروازې ورته والې ده چې دا مولا څنګه راوتی بس دی ورته وایي یاره دا پیسې چې کمې دي دا ما راویشتې بس دی ورته وایي ښه دا سوالونه 1000 سار کوم په مونځ کې او پیسې راله خدای پاک راکړې ته اوس وایي چې دا ما بس ډېره جاخه پې جوړه شوه هغه سړی وایي نه اوس به ځو او دا فیصله به په قاضي باندې کوو دا باچا ګاونډي ورته وایي بس دی سوچ کوي چې اوس دا پیسې خو دنه قبضه کول غواړي بس دی وایي یاره قاضي له خو زه په دې حالاتو کې نشم تللی ته زما د کپړو ته وګوره او د حال ته مې وګوره بس هغه وایي کپړې به زما واچې زه به ورته خپلې کپړې واچوم خو ما سره بس دی وایي ټیک ده بس کپړې د هغه ګاونډي اچولي دی یهودي بس بیا وایي مړه ډېر لرې ځای دی وایي زه پیاده نشم تللی وایي راځه وایي اس به هم زما دا بوځي زما په دې اس به لاړ شو وایي ځې به راسه بس دی وایي ټیک ده بس اس هم د هغه ګاونډي را روان کړی چې کله رسېدلي یاره بس یهودي ورته خپله غونډه قصه کړې چې د مولا نمبر راغلی بس مولا ورته یاره قاضي صاحب دا ډېر منافق سړی دی وایي د ده چې د چا سره څه شی خوښ شي فورا پې دا ووږي چې دا زما دی اوس ماله خدای پاک یو کم 1000 اشرفۍ راکړې او چې دی خبر شو نو بس ډایرکټ راغی دروازې راته وټکولې چې دا اشرفۍ زما دي بس وایي ځه هغه اشرفۍ هلکه دا والې 1 2 3 بس زر دا تا له ما درکړې بس تا شوې ځه وایي قاضي صاحب 2 منټه پس به اوس دی وایي چې دا تا که مې کپړې اچولي که نه دا هم زما دي بس قاضي وایي خود ولې دا د چا دي زما نه دي څه اورې بس یاره قاضي مهران شو که نه هغه یهودي وایي دا خو زما دي بس وایي ځه لکه کپړې هم ستا شوې پیسې هم ستا شوې وایي دی وایي چې دا ته په دې کم اس راغلې که نه دا اس هم زما دی نو هغه ویلي دا پلار دی څه وایي دا زما نه دی بس هغه قاضي په هغه یهودي را باندې کړی لکه وایي ته خو رښتیا ډېر منافق سړی او په هر یو شي باندې دعوه کوي